ټاکای ګڼلې غوړي به ولا چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب به په 100 کاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شي دی وای نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شي دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وای چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې ته وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمر او کش بکش کې اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصوم چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسه چې پرې خو حضور علیہ السلام د اوسه په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسه په منډه لاړه او بچو ته وی چې زر ته وروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمونږ ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چرال اخکاری تا حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د اخکاری شو داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې راجمع شو ټول قوم د مکه دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د سورلسمې سپوږمۍ و
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وې چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وې چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولدا دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته، دا ټول سنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله، یو ټوکړه د حضور علیہ السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب یې څو؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده، او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ به نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم یې پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کېږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه. پرېږده، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې سوي ته په صبر کوو، ما ته پرېږده، زه پوهېږم دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېد. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش. یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خو ستا جبه کې لکنت دی، جبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره به ځي هارون وزیرا، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډې او چیلې سره، دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخه ته ورشي او خبرې شروع کی کده د حرکات بدل شو، نو دا امسا د هغه مخه ته وغورځوه، تماشا کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور
څوک یار او مددگار نشته. او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده، ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې مرګرې ده. دام زړه وکنه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی که بابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیه السلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایه چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم، ته خدای نه. اول راویلی سی، خو چې راویلی سی قرآن کې الله وی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د فرعون د مخې ته، چې د امسا د هغه د مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه. دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه. دومره یې دا خوله وازه شوې. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا ده، لرګینه څه بلا جوړه شوه، منډې کړې. چې کور ته لاړو علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرتې په دستونو تللی د یری 400 کرتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه ما لاس ورواچوه، خو چې لاس یې ورواچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر و چې رانیسئ. موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر، په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له یې په ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې. 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې. په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کومه چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي. نو دوی به په لار کې روان وو، یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلکي چرته وړي نه. نو عرض میں داو عزیزانو چې دا معجزه وه. لکه موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی، نو د تر زوی قارون
قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو. علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکم دومره. هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ شو. چې ډیره جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستی کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکول. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې. موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق دې نه ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص. څوک ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوستا چې خزه راوستا ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي ده. بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر خط بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه ته ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله دې شان ته ګور را پاسې ده په څه نیت او خلې نه وځي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں فراؤ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اڑیر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېګلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې. موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي وینیسا بس مکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دی او تماشا کوي. قران کې راځي کنه
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم که بچ می کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې غیر شوي اوسې سم نکی سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېده سلور سوا کال اوسې سم نکی نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوزي تر دې ملا د مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه ویل نه ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ورکي چې بلقیس د سليمان عليه السلام په زمانہ کې خزوا او باچا شوی و نو لا محاله خزا باچا جوړې دیش تمره دروغ نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سليمان باندې دروغ وای سليمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغی او سليمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیو چې چرته تللی وی لالوم دی هغه ورته ویل سليمان ویخته می پریدا زړه دې را توران کو د هغه ورځ نه ویریږي چې په کوم ورځ به تم خدای ته پیښ د شهر سبا خبر می در تراوړې شهر سبا کی یو خزه ده بلقیس نامه ده ولها عرش عظیم قرآن کې دا قصه راځي ولها عرش عظیم یو بهترین تخت دی پاغه ناس دی او د دې بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج دی سليمان علیہ السلام والخدن زما یو دعوت یو صدیق خزتا سليمان علیہ السلام چټای لیکي انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين وګوره د سليمان دا خبره خو نه یاده د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سليمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړو اول
إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان. او بلقیس په خپل زور بناز نه کوي، په جنگي جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمان شه، حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچوله او هغه په هوا یوړه. کم خلک چې د خدای شي هغې ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه وي، مارغان د هغې بیا پوسمیني کوي. حیرانه شوه. جرنیلان یې راوغوښته چې دا چټۍ راغلی ده د سلیمان علیه السلام نه، څه چلو کو؟ جرنیلان ورته جنگ کو ورسره، څه چې د جرنیل طبیعت جنگ کو. هغې ورته نه جنگ نه کو، تحفه ورلیږو. که صرف ملایی او په تحفه به چپ شي، که ملایی چپ بشي، که پیغمبري نو بغیر د اسلام نه به په بل شي ناراضي کیږي. تحفه چې ورله سلیمان علیه السلام واپس کړه. ما چې سویلی هغه به کوي، واتونی مسلمین، راضي به و مسلمانیږي به. نو بلقیس خپل را روانه شو. سلیمان علیہ السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کیناست. چې کیناستا اوس قرآن وی چې دی بلقیس سووي دی وی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اوس می په سلیمان علیہ السلام اسلام راوړو، ایمان می په راوړو، خو خدای پاک وی چې ور سره دام وی چې د یری نه دا نه چې ز سلیمان نه یری دم زم بادشاہ ما د اسلام می ولې راوړو لله رب العالمین، خاص د خدای لپاره. سلیمان علیہ السلام دا په نکاح بیا واغستا. اوس دا چرته ثابت نه ده چې د سلیمان علیہ السلام نه رستو بلقیس چې دا بیا بادشاہ شوی و، دا چرته نشته. یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي، دا 200 روپے والا ویسا گواہ وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا. خدای نه لوی گواه، خدای نه لوی شاهد بل څوک دی. زه کله به راوړې پلانې ورځ باندې، پلانې ورځ چې شوا چې بار راووتو سورلی نشته چرته قافله چې پر اسور شي او دله 200 روپے راورسي. خدای وعده خلاف کېږم، داسې یو لرګی راغوس کو د ونې نه او د هغې دا منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې، سره ولا بند کو، ورسره یې چټو لیکلو چې یا الله چې د راکولو په وخت کې د دې 200 روپو ته راته وکیل او شاهد کړی وې، خدای دا پیسې مې هغه ته ولېږلې، ته پوهېږه ور رسولې پوهېږه. او په سین کې هغه لرګی ور واچول. هغه سړی د سین غاړې ته راوتی دی چې په سړک به اوس زما قرضدار راځي پیسې به راوړي. قرضدار یې رانغی خو لرګی را روان دی په سین کې. چې لرګی راونیو کور ته یوړو، ښځې ته ویل دا خشاک مې راوړو،
اور مور په بلکا قرضدار قرآن ده چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته او چټم تیرا پریوته خدای پاک دې دسم کوي چې ولا اله غیرک چې ستاسو ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند دې څنګه چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو يم در باندې خوند دې ډېر وکړو خو په دې مې پوي که چې اوس مستار رضا په کار ده چې ته خوشاليږي پڅ نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وي پخپوکړې خپیاب له بغرزیده او ورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورته رااله هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېږو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی دروازه مبارک نه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضه مبارک تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی روضه نه ورته आवाज شو چې وعلیک السلام یا ولدی پتا دې سلام یې زما بچیا دا خبره شه اسلام دې ته وی امام حسن او امام حسین بیمار شویو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو نو الله غي جوړ کړ چې جوړ کړ نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوه چې روزه ونیوه نو ماخام له صدقه جوړو ستوان او د اوربشو روټای پیدا کړه چې روزه ماته پیو په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسایو درې واړه وګیو او درې روټای راته پکار حضرت علی بی بی فاطمه توکته چې دا زمونږ نزیاتو کی ښکاری
ادرې واړه روټه اوچته کړې او غي ته یوړ روزه ټول ورځ دوی نیولې و او روټه غوي لور نو ورځم نهار او شپم نهار شو سبا بیا روزه ونی وځکه چې درې روزي به سبا ما خام بیا چې دور بشو روټه تیار کړه بیا دروازه کې आवाज شو چې درې کسې او درې واړه نهاري بیا هغه روټه اوچته کړه غي له بیا شپه نهار شو په سباله بیا ما خام روټه تیار کړه بیا आवाज شو چې درې کسې او درې واړه نهاري بیا هغه درې واړه روټه غي له درې شپې او درې ورځې روزي مونږ وی او په نهار ونی چې دا زمونږ نه زیات مستحق دي قرآن راغی قرآن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه نظر منله او په وفا وکړه دا په نظر وفا ولې وکړه ويخافون يوما كان شره مستطيرا پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي دا قیامت ورځ به ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا غورز شرب په ټوله دنیا باندې خور الله دې امان راکړي اے عزیزان دا سی ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه رور بدرور نه لره لره منډه وای مور بد زوی نه منډه وای لور بد مور نه منډه وای اور سڑے بپ منڈی چی یا اللہ خیر کی جرتا ذرا گیر نشما ویخافونا یوما کان شرہ مستطیرا دا غورز نیرید چی دکم ورز شرب پٹول دنیا باندې خوروی اس دا کار حضرت علی و بی بی فاطمه ولیو کا اسړو ته وای انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله او غریبانو مسکینانو دارو ټایم ګره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا نبه بدل راکا و یو نبه شکریا ادا کوي انما نطعمكم لوجه الله خالص د خدای د پاره درک دائم را ته خودلی چې تا سره یو شی راغی او فالتو ده نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاروړو لنګ شلیدلو چې د وټړلو یو صحابي راغی و یا رسول الله دا لنګ ما تراک اغلاړو بیا زور لنګو تړلو نه وی اغلا ور صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې تی واغستو دا غلنګ شلیدل
اصحابی ورته وی چې په خدای مې دې قسم وي چې ما دا لنګ دې د پاره نه دی اغستی چې زه دا وتړم او یا یې واغوندم، دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو، دا به کېدم چې کله زه مړ شم چې دا زما کفن شي. دې دپاره مې کومه کپړه چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلې وي او هغه کپړه زما کفن شي، نو ماله به عذاب راځي څنګه؟ د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشته چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار دی. مثلا اوبس کې نوبه به په 3 ساګانو کې، اوس 3 ساګانو اوبوس کلو کې فلسفه څه ده؟ کدی نه خبر شي حیران بشي. یو بل مزیدار خبره تاسو ته عرض کوم. سړی ته انګې ورشي، انګې تاسو ورته څه وایي؟ پرنجې ورشي یا انتروشه ورشي. مسله دا ده چې چا انتروشه واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله، او هغه اوریدونکی به وایي چې یرحمک الله. موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشه واچي په اسلام کې د الحمدلله ولې وایي، دې کې څه راز دی؟ نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي، چې ستړی شي نو دی ودرېدو ته آماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګې ورشي، چې انګې ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له دې اودس کوي، نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې روان او تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده د اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي، وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده
چې سار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپخین مانځله د تیاری وکړو، نو چې د ماسپخین مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سار مونځ دی خدای قبول کړو، نو ځکه د ماسپخین د مونځ توفیق درکړو. ماسپخین دی وکړو، د مازیګر د مانځه تیاری دی وکړو، چې مازیګر مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپخین مونځ دی خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو، بال بچ تباه شو او سیله پراله او د دوهای ملنګ پاتې شو. یو د مازیګر مونځ قضا کېدو به نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړي. بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ 3 منځونه کوي، 2 کوي، 2 کوي، 3 نه کوي، 4 کوي، 1 نه کوي، دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال کړي. روټۍ خوري په دې کې اسلام، روټۍ خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې 3 ګوتو خوري، په 3 ګوتو به خوري، بیا په 3 ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده. بیا چې روټۍ خوري نو بسبعه امعاء به نه خوري، دا څنګه چې تر سپېږمو کې پیزار. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دین په هر شي کې دخیل دی، په هر شي کې. اوس او دسماته څه شي؟ دین په او دسماته کې هم دخیل دی. ته چې او دسماته او دسماته دې کې هم دین دی. تاسو وایي او دس چې ماته وایي څه کوئ؟ ته پوهېږئ؟ خو پرتوک پرانیستی هلته یې زور درکړی او ورډزې وهئ. او دس چې ماته نو بسم الله به ووایې، بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې. ایکې وجه څه ده؟ ایکې وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغې ته کرامن کاتبین وایي، 24 घंटे تا ګوري. نو ته چې بسم الله ووایې نو ملائکې تا ته شا کي او ته ځان بربند کي، او چې بسم الله ونه او پرتوک پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکې در باندې لعنت وایي او ستا په عمل نامه کې ولیکلی شي. تاسو وایئ په ایمان چېرته بسم الله ویلی غولو ته چې کښېنئ. بیا چې راپاسې بیا کلمات دي هغه به وایي اعوذ بالله من الخبث والخبائث. یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څه وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو
نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه. د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ السلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو. چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې و دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوي. چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي، دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه. نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیرو. کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته. چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده. نو دا کشتۍ به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی، ډیر لوی شان او شوکت وي. باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري.
یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زیما ما وغورځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه مانګیانم مجبور شو یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال راغی سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی د تعالی را انی كنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علیہ السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانړو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار ونکړ نو الله د کشتای نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدی تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ ولی نو د کپ په خېټه کې په دریاب کې سلويخت ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې ته باغیان یو چې مونږ بس څومره
کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کې نو وظیفه ورته خدای